ظالم ور قرآن نه منکر د خپل عقل ته د دین وای، خپل عقل ته قرآن وای، خپل رای ته د وحی وای. هغه د پیغمبر حدیث نه مني غزالي، هغه 1400 کاله د امت تشریحات نه مني سره. د رمضان مبارک د اخرنۍ عشره شروع کېدونکې ده. زمونږ دغه عشره کې بعضې ډېر اهم عبادات چې هغه د دې سره تعلق ساتي، دی جمعه انشاءاللہ العزیز زدو دا غیر ذکر کو. ذکر محترمو دا غدوہ دا دا عشری دا اولنی حسین شروع کی تر اخر پوری. باقی کی اولنی عمل اغد اعتکاف دے او دویم پا دا غمیش کی یو شپرا روانه دا چاگی دا شپا دا قدر ویلے کی لیلت القدر. قرآن مجید ہم داغی تذکرہ کئی او احادیث مبارک کم داغی تذکرہ. اعتکاف محترم دا رمضان مبارک شلم روزی چې کله راشي د نور ډوبېدو نه مخکې دغه شروع کېږي او د اخرنۍ روزې د نور ډوبېدو پورې په دغه مدت کې کېږي. دغه ته محترمو اعتکاف ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اعتکاف په پابندۍ سره کړی دی. کله دغه اعتکاف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی، بلکې مدینه منورې ته چې راغلی دی دغه اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پاتې شوی. دې وجې نه زموږ فقهای کرام لیکي دغه اعتکاف حکم په باره کې چې دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. معنی دا چې ګر پوره محلې والا د طرف نه یو کس دا اعتکاف وکړي خو د پوره محلې والا غاړه ورباندې ازادېږي، لیکن که پورا علاقی والا پورا محلی والا یو قسم دا ونه کی نو په دغه سره د پورا محلی والا غاړه هغه بندي. دې وجه محترمو دغه اعتکاف په محله کې کم از کم چې یو کس لازمي وکړي. که ډېر کسان کوي د محلې ټول کسان کوي، د محلې اکثر کسان کوي، د محلې زیات کسان کوي، نو دغه غوره او افضل خبره ده. ځکه اعتکاف دا یو داسې عبادت دی دا یو داسې لوی اجر او دومره لوی ثواب لري چې انسان د هغې اندازه نشي لګولی. تر دومره پورې علما فرمایي چې دا معتکف دا د الله په درګاه د الله په درشل باندې سر ایښی پروت وي. یو څوک چې د چا دروازې ته راشي د هغه په دروازه باندې کښېني. یو عام انسان هم دغسې سړی چې د هغه په دروازه باندې ناست وي د خپل یو حاجت په باره کې د هغه نه سوال کوي، بار بار ورنه مطالبه کوي. دغسې یو ښه سړی هغه یو پښتون سړی هغه محترمو هغه دغسې سړی نشي واپس کولی، بغیر د هغه ضرورت نه هغه سړی کله نشي واپس کولی، د خپل دروازې نه هغه سړی نشي کوشلی. نو رب ذوالجلال خو د بادشاهانو بادشاه دی، هغه خو د ټولو سخیانو نه لوی سخي دی، هغه خو د ټولو ورکوونکو نه لوی ورکړې والا دی. د دغه وجې نه چې یو سړی مسلسل د الله په درشل باندې سر ایښی د هغه په دروازه باندې ناست وي، نو رب ذوالجلال به دغه سړي مغفرت خامخا کوي. رب ذوالجلال به دغه سړي هغه کوم سوالونه کوي د رب په دربار کې رب ذوالجلال به خامخا پوره کوي. او روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام تر وفاته پورې دغه اعتکاف کړی. د کله نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی پرېښی. بخاري شریف کې حدیث دی، ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها راویه ده. هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. نبی علیه الصلاۃ والسلام با اعتکاف کوو په د اخرنۍ لسو ورځو کې تر دې پورې چې الله نبی علیه الصلاۃ والسلام قبض کو د دنیا نه بوتلو. دې وخت پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله یو کال اعتکاف نه دی پرېښی. بې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د دنیا نه لاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو به اعتکاف کوو. او خصوصیات محترمو د اعتکاف کم سړی چې اعتکاف کې کېږي شپه د قدر چې ورته ویل کېږي لیلة القدر د دې موندل د دې سړي لپاره یقیني دي د ده نه هغه پټ کېدی نشي. دې کې به دې کې عبادت کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، منځ کوي، استغفار کوي، خو هم دغه شپه د بیا مونته او که دا معتکف په دې کې اوده دی نو هم دا د شپه د بیا مونته ځکه چې دی خو معتکف دی د الله په کور کې د ډېره اچولې ده
نو د خوب هم د ده لپاره عبادت حسابېږي د ده وجې نه د معتکف دپاره اولنۍ د ټولو نه لویه فایده دا ده چې ده نه شپه د قدر لیلة القدر له نشي ورکړي او شپه د قدر څومره عظمت لري څومره اهمیت لري انشاءالله العزیز زه مخکې به هغې باندې بحث کوو دریم نمبر علماء کرام فرمایي د اعتکاف یو بل غټ خصوصیت دا دی مخکینی شریعتونو کې رهبانیت ویل کېږي ترک دنیا ته دنیا پرېښودل ښځه بچي پرېښودل کاروبارونه پرېښودل د خلکو سره تعلق نه ساتل زمونږ په شریعت کې دغه رهبانیت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام رهبانیت د دنیا ټول خوندونه پرېښودل د دنیا ټول لذتونه پرېښودل اوس ښځه بچو سره تعلق ساتل ښه خوراک کول ښه لباس استعمالول دا ټول څیزونه پرېښودل دغې ته رهبانیت ویلی کېږي لکه هغه خلکو به کول چېرته به غرونو ته لاړه چېرته به غارونو ته لاړه ژوند او زندګي به هلته تېرول زمونږ په دین او شریعت کې دغه څیز نشته دی رسول الله وسلم سبا اعلان کړه لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته اوس اسلام خو د مخکینو ټولو شریعتونو مجموعه ده حاصل دی نو د رمضان مبارک په د میاشت په د اخرنۍ لسو ورځو کې هغه یو جلد هم پیش کوي ځکه کوم سړی چې معتکف شي اعتکاف ته راشي د نه ښځه بچي پاتې شي د نه دنیا پاتې شي د نه د دنیا مشغولتیا پاتې شي د نه کاروبار روزګار پاتې شي د نه حلال کسب دا ټول څیزونه پاتې شي دی یو سوی صرف او صرف رب ذوالجلال ته په دا لسو ورځو کې وکړي علما فرمایي په د اعتکاف کې د هغه مخکې شریعتونو د هغه رهبانیت هغه یو نمونه جلد موجود او دریم نمبر دغه معتکف چې دی دا د ګناهونو نه محفوظ کېږي دې ته نیکۍ دا یې کوم د ګناو چې که دی نیکۍ نه هم کوي دی نو دی هم بس نیکۍ ورته راشروع کړي روایتو کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام نبي علیه الصلاة والسلام هو یحکم الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها د ټولو ګناهونو نه اعتکاف کې دی جدا شي د هغې نه جدایي اختیار کړي ذکر پر الله په کور کې ناست دی غیبت نشي کولی چوري نشي کولی ظلم نشي کولی ډاکه نشي کولی چاله دوکه نشي وری دا د ټولو نه محفوظ شي او د ده دپاره هغه نیکۍ حسابېږي د کومو نیکونه چې دی بند شوی دی مثلا دی د چا بیمار کورسي نشي کولی مثلا دی د چا جنازې له نشي تللی مثلا دی د چا سره خیر ښېګړه نشي کولی د دې کومو نیکونه چې دی بند شوی دی د حدیث کې راځي دا ټولې د ده عملنامې ته مفت کې دلته سره روان دي نو د دې عمل لوی خیر څه کېدی شي او د څلورم علما فرمایي د دې اعتکاف د وجې نه د معتکف ته ګناهونه الله معاف کوي صریح حدیث موجود دی نبي علیه السلام فرمایي من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې اعتکاف وکړو ایمان او په حالت د ایمان کې د ثواب امید لرو الله به درته مخکې وروسته ګناهونه معاف کړي زموږ علما فرمایي د دې نه واړه ګناهونه مراد دي ځکه لوی ګناهونه خو په توبې سره معاف کېږي هغه پردي حقوق دی والي پردي حقوق به ادا کې بیا به معاف کېږي خو شیخ زکریا صاحب رحمه الله لیکي هغه محبت یوه جمله لیکي وایي رب نبي علیه الصلاة والسلام دغه عمره فرمایلي دي غفر له ما تقدم من ذنبه بس زه د خپل الله نه امید لرم چې انشاءالله ما ته به زما ټول ګناهونه معاف کړي د الله سره چې څنګه امید ساتي همدقسې رب ذوالجلال معامله کوي زمونږ د خپل رب نه امید دی مونږ ډېر کمزوري یو مونږ به د 15 صدۍ کې یو انشاءالله زمونږ په دغه لږ عمل چې مونږ د خپل رب نه د ډېر اجر امید لرو مونږ په د مغفرت امید لرو زمونږ د رب رحمتونه د سمندر نه زیات په د رمضان کې راورېږي انشاءالله زمونږ رب به مونږ ته هغه مغفرت او معافي کوي انشاءالله او پنځم نمبر د دې اعتکاف په وجه باندې د دې معتکف او د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله راځي یو خندق دا د ځمکې او د اسمان عمره فاصله راځي حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ابن عباس رضی الله راوي دی من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی چا چې یو ورځ اعتکاف وکړو د الله د رضا دپاره مقصد یې بل څه نه و یاره خلک وایي پلانکې م اعتکاف ته نه اوس یاره څه دنیایي کار نه راپټېږي مقصد صرف د الله رضا یې د نور څیزونه پکې نه دي شامل نو حدیث کې راځي نبی جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق ابعد ما بین الارض
د دا او د جهنم په منځ کې د اعتکاف د هر ورځ په بدل کې الله به درې خندق فاصله راوړي او دا یو خندق دا لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې فاصله ده. نو چې د اعتکاف سره وکړي لس ورځې د اعتکاف دي 10 توس په 3 کې ضرب کړ 30 خندق ولا ته امید لرا معتکف سره د الله نو امید ساتل شي چې انس د کلمري د وبدي متبعي ځکه زمونږ د رسول الله په حدیث باندې ایمان دی هغه چې کوم خبر کړل او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا الله د طرف نه غته ویل شو پیغمبر مونږ ته ویل دا په متبعين معتکف بده چې زما الله په دغه یو اعتکاف سره ډیر خندق ما د جهنم نه لري کړو د دې نبل لوی څه فضیلت کې دی او یو بل حدیث کې راځي شپږم نمبر علما ذکر کوي اوس ګوره دا حجونه څومره ګران کار دی د عمرې څومره پیسې خلک لري لیکن که یو اعتکاف ته وکړو د الله د رضا لپاره د ټول حجونو د ټول عمرو اجر او ثواب الله درکوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اعتکاف 10 فی رمضان كحجتين وعمرتين اعتکاف د رمضان مبارک لکه دو حجونو د دو عمرو ثواب دی الله ورکوي. خو یاد ساتئ مخکې مې زه تاسو ته ویلو یو ثواب دی یو مرتبه ده مرتبه نه حاصلېږي البته الله رب العزت جلال ثواب ورکوي. لکه یو مثال تاسو زمونږ د ملک وزیر اعظم دی او زمونږ د ملک یو تاجر دی د دې تاجر زمونږ د وزیر اعظم تنخواه مثلا 15 لک روپۍ ده کېدای شي د بل سړي تنخواه 10 لک روپۍ ده هغې نه زیاته واخلي لیکن د صدر هغه مرتبو پروټوکول ورته نشي حاصلېدلی د وزیر اعظم دغسې یو حاجي دی دغسې روایت چې راشي زمونږ علما د هغې مطلب دا بیري اجر ثواب به ملاو شي لیکن مرتبه نشي حاصلولی هغه مرتبه خو په عمل سره د دې ملاویلی شي نو دته هغه اجر او ثواب د دې ملاویږي. دویم شپږم نمبر علما فرمایي دا معتکف د سوالګري په شان د الله په دربار کې په جومات کې پروت یو څوک چې چا په دروازه باندې راشي ما اول کې ویله او د په دروازه باندې دی ناشي یاره زما د ضرورت به خامخا پوره کړي تر څو چې نه پوره کړل ستا دروازې نه ځم اره یو سړي په چا قرض نه ورکول نو هغه راغی د هغه کور دروازې وټکوله هغه سړي ورته ولولي ویل قرض پسې راغی ورته یې زمانه نشته دی نو ده ورته وی ویل ستا د کور مخې ته ما څادر واچو ویل بیا غرمه او ماښام روټۍ ورسره راولېږه نو سړي وایي چې ګپ لګوي نو هغه چې مازدیګر د کوره راووتو دا رښتیا د هغه کور مخې ته ناست نو هغه کور ته سر راوړه پیسې راوړه ورته مړه دا واله وزره دي سره نو د چا په دروازه چې یو شریف سړي په دروازه م انسان کېږي هغه خامخا د حاجت او ضرورت پوره کوي د یو چا دروازې ته چې لوی دشمن هم راشي دی معاف کوي ته سوچ وکړه کائناتو خالق او مالک هغه لوی ذات هغه غیرتي ذات چې کله د هغې دروازې ته ته راشي ته سوچ وکړه هغه ستا ضرورت پوره نه کړي هغه به ستا سوالونه پوره هغه قبول نه کړي هغه به ستا مغفرت ونه کړي سوچ وکړه کوم د رب دربار ته راغلی نو د دې وجې نه محترم دغه اعتکاف ډېرې فایدې دي یو خو په د اعتکاف سره انسان ته یکسویي حاصله شي دا د توجه صرف د الله طرف ته راوګرځېږي د عامو حالاتو هم نشي راګرځېدلی لیکن مونږ ته دغه فایدې نه حاصلېږي زمونږ خلک یو اعتکاف ته ملګري لازمه شي کښېني او بس خپل هغې پېشه پې لګوي او ماحول جوړ کړي نو هغه د بهر غیبتونه جومات ته راوړي هغه د بهر ګناهونه چې بهر یې کول د اعتکاف دوران دی د الله کور دی د رمضان میاشت دې ته راوړي بلکې مخکې کارونه کې به تاسو کتلي وایي په اعتکاف کې ملګري ناست وو تېر کال نه بل کال روزي کې مکه ده بل ورور ته ټلیفون وکړو موبایل هم ورسره دی راشه ما د پلانکي سره خورو راغی په جومات کې بل معتکف ویشتل شوي دی نو موږ دغه فواید نه حاصلېږي ځکه موږ د اعتکاف د آدابو خیال نه ساتو. دویم نمبر په دې سره انسان د ګناهونو نه محفوظ شي څنګه چې ما تفصیل وکړو. دریم نمبر په دې سره انسان د الله د رحمتونو مهربانیانو مستحق وګرځي او څلورم معتکف چې یو منځو کې رب المنځ انتظار کوي نو حدیث کې راځي تر منځونو سببونه ملاویږي مسلسل دا د الله په کور کې د الله په ځای وګړي حسابېږي. او پنځم نمبر د اعتکاف په وجه انسان د شیطان د حملو نه محفوظ شي. شپږم نمبر په د اعتکاف سره انسان هغه شپه د قدر دغه لیلة القدر د کم فضیلتونه د انسان ته دغه حاصل شي. خو محترمو هغه چاته حاصلېدی شي د اعتکاف د حقوقو خیال وساتي. زموږ مسجد کې مدرسې کې الحمدلله زموږ مفتي صاحب هر کال ناسي هغې ملګري کېنول هغه په عباداتو باندې لګول. زموږ مسجد کې مدرسې کې الحمدلله دغه ماحول نه وي کوم چې نورو جوماتونو کې دلته الحمدلله ډېر ملګري ناسي
او د اعتکاف د حقوقو خیال ساتي. هر یو ملګری ناسي ما دومره تلاوتونه وکړله، ما دومره ترجمه ته کېناستم، تفسیر ته درس کې کېناستم، ما دومره هر یو ملګری چې دلته راځي زموږ مدرسې جومات کې ناسي ګویا دا اعتکاف هم وکړي او یو مدرسې کې د یو طالب په حیثیت باندې ناسي. الحمدلله دې څخه ډېر خبرونه ونیسي الحمدلله. بل محترمو بله د اعتکاف په کوم مسجد کې کېږي؟ نو انشاءالله دلته وو زمونږ کم د اعتکاف مسائل سره زمونږ حضرت مفتي صاحب ناست وي نو معتکفینو د څه مسایل راځي هغوی ورته مسایل بیانوي، ضرورت نشته دی چې هغه بیان. خو دومره محترمو اعتکاف په هغه مسجد کې کېږي چې په هغې کې 5 ټایمه باجماعت لمونځونه کېږي. چې 5 ټایمه په جمع سره لمونځونه په هغې کې نه کېږي نو هغه جومات کې به اعتکاف نه کېږي سنت. دویم نمبر بغیر د عذر نه محترمو هغه د جومات نه وتل د معتکف دپاره په دې سره د ده اعتکاف ماتېږي. مثلا دی روان شو یاره د پلانکي تپوس ته ورځمه، یاره زه ورځمه بهر د غسل لپاره، هسې یو خو هغه وجوبي غسل وي د هغې لپاره انسان که غسلخانه حمام د جومات نه بهر وي هغې لپاره هغې ته وتلی شي، لیکن د بدن د پاکولو لپاره د یخوالي د حاصلولو لپاره دا څیزونه د دې لپاره وتل د جومات نه دا مکروه دي. دریم نمبر د اعتکاف په دوران کې په مسجد کې دنیوي خبرې کول اعتکاف په ماتېږي نه، البته مکروه کېږي. د دنیوي خبرې کول د اعتکاف په دوران کې مکروه دي. او یا دغسې ووایي جومات ته موبایل راوړل د اعتکاف دوران کې سړي سره بیا فیسبوک والا موبایل ورسره دی نو دا به د الله په کور کې ناستی دی په دې سره بیا مکروه کېږي نه، بلکل پاسېدېږي اعتکاف یې خرابېږي. ځکه چې دا وخت ته جومات ته راغلی تا موبایل راوړی تر خلکو سره ګپې شپې لګې د اعتکاف چې کوم مقصد دی هغه تا ته نه حاصلېږي په دې سره ته لګیایي په دې کې فیسبوک کې ته نورې مردارۍ کې یقین وکړه هغه اعتکاف د روح نه محرومه شو ته خپل ځان ګنهګار یې. دریم نمبر د اعتکاف په دوران کې خاموش کېناستل زموږ بعضې خلک دا عبادت ګڼي، نو که یو څوک عبادت ګڼي خو بیا بدعتي ګرځېږي د عمله بدعت ګرځېږي. البته که په دې نیت خاموش کېږي چې زه د ګناه نه بچ شم، څه مستقل سنت یا څه مستحب عمل یې نه ګڼي نو بیا جایز دی، بیا په هغې سره دی دغه عمل له د مکروه بیا نه ګرځېږي. دغه رنګې د اعتکاف په دوران کې د ښځو لپاره د اعتکاف بهترین ځای د هغوی کور دی، په کوم ځای کې چې په دا کور کې زنانو د ځان لپاره د مونځ یو ځای مختص کړی نو په دغه ځای کې به دا اعتکاف کوي. که یو ځای نه دی مختص کړی د مونځ لپاره نو د اعتکاف دپاره دی په دغه کور کې یو پټ مختص کړي په هغه ځای کې دا زنانه کېږي د هغې دپاره اعتکاف دلته دی. د زنانو دپاره د اعتکاف دپاره جومات ته راتلل دا مکروه دي، بلکې په دې وخت کې مکروه نه دي، ډېره لویه عظیمه فتنه ده په دې وخت کې. دیو کې بعضې خلک هغه وي چې هغه د اعتکاف نه انکار کوي. نو صحیح د بخاري شریف روایتو کې موجود دي نبي علیه صلات وسلام کې زنانو اعتکاف کړی دی، ازواج مطهرات بیبیانو اعتکاف کړی دی. دریم نمبر په زمونږ دغه ملګري بله مسله یاره د زنانو اعتکاف چې دی په جومات کې کېږي دا په کور کې نه کېږي. نو ته په دې دور کې زنانه اعتکاف هسې مونځ ته یې راوله غټه فتنه جوړېږي، بیا ته اعتکاف ته راوله نو دا غټه فتنو په بنیاد ګرځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به جومات ته زنانه مونځ ته راتلې، لیکن که ته وګورې نبي علیه صلات وسلام کله هم زنانو ته ترغیب نه دی ورکړی چې تاسو جومات ته راشئ. وحیدات راغلي دي څوک چې بغیر عذره په خپل کور کې مونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سره غواړي چې جمعې د بل څوک مخکې کړم زه لاړ شم د هغه خلکو کور ته اور واتګم. دغه هم د سړو په باره کې راځي د زنانو په باره کې د رسول الله دغسې حکم نشته. بلکې دریم نمبر په دې باب کې که ته روایات وګورئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو ته ویلو زنانو ستاسو هغه مونځ چې په کور کې وکئ غوره دی د هغه مونځ نه چې په جومات کې وکئ. ګوره دا دور د نبي علیه صلات وسلام دی، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی، امام الانبیا دی. د الله پیغمبر ورته فرمایي ستاسو دقه مونځ یعنی ستاسو دقه مونځ چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې په ما پسې وکئ د دې نه ستاسو هغه مونځ غوره دی چې په خپل کور کې وکئ. ته بیا سوچ وکړه په دې زمانه کې ستا جومات مسجد نبوي فضیلت ته نه رسېږي، ستا امام هغه د رسول الله هغه مرتبې ته نه رسېږي چې هغه د کور مونځ د مسجد نبوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د مونځ نه غوره و. بیا په دې زمانه کې چې زنانه جومات ته راځي هغه مونځ به څه حیثیت. او دویم نمبر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمانه بیا مونځ دې وایي چې ښځو څه شروع کړي په خپله زمانه کې فرمایي
خامخا به زنانه د جماعتونو نه منع کړي به لکه څنګه چې د بني اسرائیلو سره نه منع شوي او که به دا زمانه به موږ الله تعالی دې رحم وکړي موږ ډېر مخکې یو مناظره وه دې کې ناست هغه یو واقع غیر مکلف هم باندې اعتراض وکړو وایي تاسو ښځې په جوګرونو کې بندي کړي دي جومات ته نه راپرېږدئ نو ما ورته وایي دا خو موږ نه دي بندي کړي دا خو صحابه کرامو بندي کړي عمر فاروق بندي کړي د صحابو تایید ورته حاصل دی او هلته روایت د ام المؤمنین موجود دی هغه د رسول الله په مزاج باندې کوي بهرحال قصه وشوله او چې کله بیا موږ ماسپښین مونځ شو چې روژه وه موږ جومات ته تلو نو دا زما یو ملګری ورته وایي وایي زمونږ خو خپلې بندې کړي دي نو تاسو د خپلې ولې منع کړې ته یې خپله بیبي راوله جومات ته مونځ ته که نه نو ده چې دا خبره وکړله دی سخت غوسه شو دی وایي دا زما ملګري ده وایي ستاسو په شانتې ګنده خلک چې موجود دي بیا څوک زنانه جومات ته نه راولي نو زما ملګری ورته وایي وایي زمونږ نه زیات خو تاسو ګندګان یې نو بیا کومه باندې زنانه ولې جومات ته راولي چې صحابو په خپله زمانه کې منع کړې ام المؤمنین فرمایي چې نبی رسول الله دا زمانه بیا مونږ ته خامخا به منع کړې وي ته سوچ وکړه چې بیا دا زمانه بیا مونږ ته بیا به څه حالت نو په دې واقع زنانه جومات ته به اعتکاف ته راوستل عظیمه فتنه جوړول دي بیا دا حضرت دلیل پیش کړي او د دې مشر د شیخ امین الله صاحب خپل کتاب الدین الخالص پښتو اولنی جلد کې لیکلي دي وایي ام المؤمنین نعوذ بالله ام المؤمنین په خپل رای او عقل سره امت د نیم امت د خیر نه محروم کړی دی علیه الله هغه نه پوهېدل دې وپرېښ اوس د دې خلکو له صحابو په باره کې عجیبه عجیبه خیالات دي د صحابو په باره کې عجیبه عجیبه ذهنونه دي او یقین وکړه کله چې یو قوم په خپلو مشرانو په خپلو اسلافو باندې اعتماد پرېږدي د امت ګمراهي هم د دې ځای نه شروع شي الله دې موږ د هغو ګمراهونو وساتي او عید ووایي او شاه ولي الله رحمه الله فرمایي اجماع کړی دی امت په دې خبره باندې چې د شریعت د معرفت په باب کې او په سلفو باندې اعتماد کولی شي په دې امت اجماع را روانه برحال محترمو او بیا د ام المؤمنین صریح روایت موجود دی ابو داود شریف کې په کوم ځکه چې نبی زنانه مونځ کوي په دغه ځای باندې مسجد اطلاق کېږي د اعتکاف هم په دې ځای کې زمونږ یاران دوستان به راوخلي یو نو اعتکاف یې نه کېږي ورله کې ولې نه کېږي دا په جومات کې شوی دی خو نو بیا خو زنانو مونځ هم په جومات کې وو مونځونه یې په جومات کې شوي دي فرض مونځ یې په کور کې کېږي بې سنت اعتکاف یې نه کېږي او زه ملګرو ته وایم زه ورته په عباداتو کې ضابطه دا ده فرایض اصل دي نوافل سنن دا ټول لري تابع دي کم حکم چې د فرض لپاره ثابتېږي د اصل لپاره هغه به د توابعات او فروض لپاره هم ثابتېږي که ته زنانو اعتکاف په کور کې نه منې بیا به د زنانو مونځ هم په کور کې نه منې که د زنانو مونځ په کور کې منې بیا به د زنانو اعتکاف خامخا په کور کې دا هم د دې خلکو جهل برحال محترمو د زنانو اعتکاف هغه په جومات کې نه دی هغه په کور کې دی دویم نمبر محترمو په دغه میاشت کې یو شپه راځي شپه د قدر وده روایت دی پر صورت پکې راځي شوی دی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل پر صورت الله رب الجلال نازل شان نزول کې مختلف روایات راغلي دي او خلاصه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل د یو کس تذکره وکړه یا د چن اشخاصو تذکره وکړه زر کاله عمر یو په دې کې جهاد کوو روزې نیول شپې عبادت کوو صحابو تعجب هم وکړو او یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هم پریشانه شو که چې زما امت یو کس جهادونه او روزې هر څه کوي د دې خو دومره غرونه نشته دی نو زما د امت هغه درجه خو به د هغوی نه کم وي هغوی ته به ونه رسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره ولبئس من الصلاة فی سبیل الله الف شهر فعجب المسلمون من ذلك فنزل انا انزلناه فی لیلة القدر الله د صورت نازل کړ د امت الله شپه قدر وکړه چې ستا امت به دا یوه شپه عبادت هم چې وکړي دا د زرو میاشتو نه غوره ده ستا د امت عمرونه کم دي لیکن په اجر او ثواب کې زیات دي او دا خصوصیت د دې امت دی امام غزالی رحمه الله فرمایي وایي دا کوم کس ذکر چې کوه د دې نوم شمعون د بني اسرائیل او دا صرف ابن کثیر او مظهري لیکي دا شپه د قدر دا صرف د دې امت خصوصیت دی الله دې امت ته ورکړي بل امت ته نه دی ورکړي او دریم نمبر یری د لږو عمرونو باوجود
ډیر ثواب د امت بومي الله د شپه دې لپاره چې د لږو عمرونو باوجود ډیر ثواب د غزر کلو ولا عمرونو زیات ثواب به ورسي دا الله په د امت باندې احسان کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه د دې شپې خصوصیات سری اول نمبر په دې شپه کې الله قرآن نازل کړی دی د شپې ته فضیلت حاصل شوی دی دویم نمبر د شپه کې عبادت کول د زر میاشتو عبادت نه غوړه دی زر میاشتې به څنګه عبادت کې په دې یو شپه کې چې عبادت کې دغه زر میاشتو فضیلت او اجر ته حاصل شي دریم نمبر د شپه کې جبرئیل علیه السلام راځي فرشتي راځي تنزل الملائکه والروح فيه په دې شپه کې جبرئیل علیه السلام زمکې ته راځي د فرشتو لښکر ورسره زمکې ته راځي نبی علیه السلام فرمایي اذا كان ليله القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قائد يذكر الله عز وجل جبريل راځي فرشتو لښکر ورسره د بزمکې کې ګرځي په دې شپه چې څوک دعا کوي په دې شپه چې څوک عبادت کوي فرشتي ګرځيږي دغه سړي پدا دعا باندې فرشتي امين وای نو تاسو څنګه په قبولیت کې به څه شک دی او سلورم دریم نمبر خصوصیت ادا ده حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام بلش پر راځي چې څوک په عبادت کې مشغول دي سره مصافحه کوي الله سره ملاوي دا د هر عبادت گزار سره جبرئیل علیه السلام به علماء لیکي نه خبره صحیح زما سره ما په دې شپه باندې عبادت کړل دي ما سره لاس ملاو کړل دي ما د څه بدل کې جبرئیل ما سره مصافحه وکړه نو امام رازی رحم الله په خپل تفسیر کې لیکي وې دا غیر نه خدای کې یو څوک بل شپه عبادت کې مشغولي ستاسو سره جبرئیل علیه السلام مصافحه وکړي د انسان باندې د کومې ذکر شي په دې وخت کې ظلم نرم شي انسان ته جړا ورشي سترګو نه اوښ کې را شروع شي دا درې علامات درې دي چې کله په دا باندې بدن غوندې ذکر شو ستا زړه نرم شو سترګو نه اوښ کې روان شي ته پوهې شه دا شپه د قدر د جبرئیل علیه السلام د تاسو سره مصافحه وکړي علامات علماء د وښودلي امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر وغیره کې نو دی وجه محترمو د رمضان مبارک د اخرنۍ د کله د شپه قدر نو یو قول خدای چې په ټول کال کې بل قول دا چې د رمضان مبارک په میاشت کې دریم خو صحیح خبره ده د رمضان مبارک په د اخرنۍ عشره کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې روایتو کې راځي کان رسول الله یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره په دې لسبو کې به نبی رسول الله په عبادت کې دومره زیادت کوو دومره کوشش وکړو چې دا به نور کله نه کوو بلکې علماء فرمایي رمضان مبارک ته نور میاشتو فضیلت حاصل دی به په دې کې درې عشرې دي د اخرنۍ عشرې ته په دې اولنو دوه عشرو باندې فضیلت حاصل دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي به علماء فرمایي دا په د اخره عشره کې مګر شپه څوک نشي کولای دا تاخ شپو کې تلاش شوی 21 23 25 27 29 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحروا ليله القدر بالوتر من العشر الاواخر في رمضان تاسو بل تاخ شپو کې دا تلاش کوي او د مسلم باندې سره فتلوها في الوتر منها دا وتر شپې چې کې ملي تاخ شپې دا پدې کې تلاش علماء فرمایي راجح دا که وسره ډیرم بد قسمت ای دا تاخ شپې نشي او د 27 رمضان په دې کې زیات چانس امید وي دا به راځي وو دې وجه نو او علامات هم به د شپې علماء ذکر کړی دا شپه بالکل صفاوي مکمل دویم نمبر دا شپه روخانه پړقېږي بالکل او دریم علماء ذکر کړی دا د شپه کې بالکل خاموشي وي پنځم راشم معتدل وي بده کې زیاته یخنیم نه زیاته ګرمي هم پکې دي او پنځم علماء خول دا په دې سحر د ذکر نور راخیږي نو څو وخت پورې دا بغیر د شواګان او څو وخت پورې د شواګان پړقاري نه وي خدا ضروري نه ده چې د خامخه د علامات محسوس کې ډېر علماء وایي په دا شپه باندې د سمندر وګړو ترخی وي لیکن په دې شپه باندې د سمندر وګړو خوږی وي ترخی نه وي په دې شپه باندې هر څه رب ته عبادت کوي لیکن د دې مشاهدات څوک نشي کولای دا د سره سترګې چې ګلابي هغه خلک ته نشي کولای خو بهر علماء فرمایي وایي شپه د قدر هغه ده چې په دې شپه کې عبادت ته د ډډې ولګي عبادت ته خوند درکړي خشوع وضو پیدا شي بس ته پوهې سره شپه قدر ځکه په دې شپه باندې د انسان د میلان عبادت طرف ته توجه ته زیاته کی نو کلم چې دا دغه څه کیفیت راغله ته پوهې چې د شپه قدر بیا وته علامات نه دي ضروري
دا پټ پاتې شوی د دې وجه د حکمت پکې دا و چې زما امت کلم په دغه نیت باندې شپې عبادت کوي کله چې راش پر قدر الله په هر شپه باندې تا ته شپې د اجر او ثواب درکړي او ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه الله پیغمبره کزه د شپه بیا مو زمزبیا سوې ما نبی رسول الله ورته عائشہ دا دعا وکړه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني دا دعا بیا زیات دا عفو او د مغفرت دعا وکړه خاص د خپل ورته دې وجه موږ تر شپه ځای کول نه دی پکار نبی رسول الله والسلام فرمای ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليله خير من دا میاش چې تاسو تر غل په دې کې وشپره جره زرو میاشتونه غوړه ده نبی رسول الله والسلام فرمای سوچ دې شپې د محروم شو دا د ټول خیرونو محروم شو دې وجه ځان په نصیب وځوروي دا اخر شپه د خپل رب ته تاسو په عبارت کنو رس نشي کولای په دې شپه کې ځان د ګناهونو وساته د پزول بازارونو کې ګرځیدل د پزول د زمون خلک کړه بیګام زیوزي کې جلسه کې ومه مونږ یو کمره کې مونږ کوو دا د مونږ د وړاندې کې یو شپه ټک 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 د کریم بول ټک ټک داسې زونه شروع د مسلمان حالت ته وګورو د پروژه کې داسې زونه بیا خاص کر په دې اشاره کې ډېر که هیڅ نشي کولای کړه در ماسپر موږ په جمع سره وکړه تراوی لاړ شخه په قلاره په سنت طریقه به وداسې کې ودشه سحر بیا پښمنی ته پاسې کې سحر موږ بیا په جمع سره وکړه ستاره پر تک شپه په عبادت کې حساب شوه بس الله ډېر آسان کړی دا ډېر د آسانۍ معاملې کې مسلمان بل قسمت لري ځان ساتي دوی یاد ساتي په دې شپه باندې اجتماعي عبادت نشته زمون خلک بازي راوړ شي ترجمه شي اجتماعي په جمع سره نوافل کوو څوک صلات تسبیح په جمع سره شروع کی څوک په دې شپه په نوافلو کې هغه قران اوري جمع جوړ کی یاد ساتي په نوافلو کې تداعی کول دغه په اجتماعي طریقې سره زمون فقهاو دې ته بدعت لیکل دي فقهایا نه زمون بعضی قاریان کې خپل جهالت ته وجره کوي دغه مسلې نه خبر نه دي سره ادي وجه ډېر احتیاط وکړي دا بدعت یو عظیم ګناه تاسو تمام خویلې دي ادي وجه نه ځان د بدعت نو وساتئ ځان له عبادت تسبیح کې ځان له وکړه پدیش په تلاوت کې ځان له وکړه پدیش په ذکر اذکار کې ځان له وکړه پدیش په اجتماعي حلقې مو جوړاوه پدیش په اجتماعي عبادت مکوا د رسول الله نه دی نقل د صحابو نه دی نقل زمونږ د دین د سلور امامانو مذهبونو نه دی نقل ته چې اوس کې د عبادت ګرځي ادي وجنه په دین او عبادت خپل عقل مچلوي دا په عقل نه دی دا په نقل دی خپل علماء مفتیانو ته رجوع وکړي ځکه ډېر خلک دی پدیش پر ونشي اگر صلات تسبیح مونږ دا تسبیحات تسبیح مونږ صلات تسبیح د اجتماعي شروع کی دا خپل جهالت د وجه یا زنانه راجم شي پدې کې خاص قسم ختمونه به شي نو هر ختم چې غزان له وکړي اجتماعي مکوا یا بعضی زنانه کورونو ترجمه کیږي یا په دې ورځ باندې بعضی خلک جمعات ترجمه شي نو خبره د جمعات تراشه لیکن اجتماعي عبادت پدې کې نشته انفرادي عبادت دی وکړي دی وجه نو ته دا شپه اهتمام وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپه بیا منتلا ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او قران مجید کې الله تعالی د شپې په فضیلت کې مستقل صورت نازل کړي تاسو په ورځ ورېدلې زمونږ د پېښور کې چې یو منکر حدیث وزي یا ملحد تیر جمعه ما مکمل اپریشن کړو هغه یو خبره دام کړو په خپل تازه کړو کې ویلیا رمضان د مسلمانانو د پر د تباہی او د بربادۍ میاشت چلو دغه تعویل کې دی شو چې بربادۍ میاش په دې حواله سره ده چې مسلمان په دې کې هم دوکه کوي خیانت کوي ظلم کوي چلو دغه تعویل کې دی شي لیکن هغه ظالم د روزې د فضیلت نه انکار کوي هغه روزه خپل څه فضیلت نه لري د عام ورځو په شان دي د غیر فضیلت خو به خپل پیدا کوي دا غلطه خبره ده په دې میاش کې قران نازل شوی دی په دې میاش کې د شپه د قدر ده په دې میاش کې هغه دومره زیات اجرونه او ثوابونه او فضیلتونه راغلي دي یقین وکړه عبادت نه کې ځان د ګناه نه بچ کې ولشي بیا هم د خیرونو نشه معلوموله نو هغه ظالم په نصوص سره انکار کوي اگر قران نه منکر دی اگر احادیث سره منکر دی بلکې د دومره پر دا غفر له ما تقدم من ذنبي الله ګناهونه معاف کوي متوسط مدل دی ویلو د په عربي په ورسبل نو په سبب په عبادت سره ګناهونه نه معاف کیږي ثواب ملوي ګناهونه نه معاف کیږي ولې وای دا احادیث د قران نه خلاف دي الان کې محمد کی جمعه کې به تاسو سره قران وته ایتونه ویلا ان الحسنات یذهبن السیئات یو صابر اغل یو خطا ورنشي وا مزل جرا ته ودسه وو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه در بخاری حدیث دی ول الله پیغمبر مانه پلان کې ګناه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ول تراغ له ودس دی وکړو په دې وخت کې قرآن آیات تراغه ان الحسنات یذهبن السیئات ول تا ودس وکړو به منستر علی ویلو ول ان الحسنات د باسی نه کې چې د ګناهونو ختمي خوري بالکل ختمي صاحب دین کې سره الله ګناهونو معاف کړ نو د قرآن او آیاتونه راغلي هغه ظالم پر قرآن نه منکر د خپل عقل ته دین وای خپل عقل ته قرآن وای خپل رائے ته وحی وای هغه پیغمبر حدیث نه مني غزالي هغه سور رسو کاله د امت تشریحات نه مني سره نو بهرحال محترمنا تاسو د دین په عقل نه دی راغلی په نقل خپل علماء ته رجوع کړي او دغه اخرنۍ عشرې دې کې زیات د خلکو سره د ښېګړې د عبادت الله تعالی توجه یې کوشش وکړي الله دې محترمان کولو توفیق راکړي ورسره دوام